باب المناقب دا باب دی په مناقب په بیان د مناقبو کې مناقب د منقبتن نه دی او منقبت عظمت ته وی مقام ته وی مرتبه ته وی او دلته موږ وی مناقب یعنی فضائل بعضی کتابونو کې دلته کې باب المناقب په عنوان باب نشته دی په موږ سره دا هندستاني نسخې دي نو دې کې المناقب شته وقول الله عز وجل اے خلق موږ پیدا کړی تاسو د یو ناری نو د زنانې نه او ګرځولې موږ تاسو لوی لوی قبيله الله نو یریږي غزاد تساءلون بي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا دولت دا دغه لګاو که زموږ ته شور نه کیخه جی وما ينهى من دعوى الجاهليه دا د باب دیم جز دی اول دا دی چې باب المناقب بیان د فضیلت وما ينهى او باب د بیان د غسیز چې منع کړی شوی دي مسلمانان دعوی د جاهلیت نه او دعوت د جاهلیت چې کوم دی نو هغه په خپل عمل یا په خپل قوم او په قبيله باندې فخر کول دي امام بخاری الشعوب النسب البعید یعنی لری قبیله ته وای والقبائل دون ذالک هغه دیتا دینه ادنا دیتا نږدې ٹھیک شو یعنی دون ذالک ادنا یعنی قریب اے وړه رشتہ او شعوب غټه رشتہ جی وبه قال حدثنا خالد بن جهير الكاهلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي حسين عن سعيد بن جبير عن عباس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الشعوب والقبائل العظام والقبائل والبطون ګوره حدیث کې لتعارفوا الا ذکر شو الشعوب القبائل العظام شعوب معنا لوی لوی قبیله لکه مثال په تور سره پختون نو دا پختون غټه قبیله ده بیا د غیلان دی والقبائل البطون دی بیا پښتنو کې شپږ سو پاتې جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اشقاهم قال ليس عن هذا نسالك قال فبيت نبي الله وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني رجل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مزر قالت ممن كان إلا من مزر من بني النضر بكنانة وبه قال حدثنا منصور قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كريم قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبة النبي يعني پرکټه کنا پرکټه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنطة والمقير والمزرفة وقلت بها اخبرين النبي صلى الله عليه وسلم ما خبر کده پیغمبر د نسب لا ممن كان من مزر كان قالت ممن كان الا من مزر كان یعنی ممن كان معنی کې نبی پای د مزر نه دی نو بیا د چا نه دی کا ال تیشو کنا ما كان الا من مزر معنی دا كان من ولد النبي بكنانة وبه قال حدثنا ابن قال اخبرنا جرير عن عمارة انا بزرعة عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادنا خيار في الجاهلية خيار في الاسلام اذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهية وتجدون اشدهم له كراهية فدي قبيلو کې ټول نه بهتره قبيله هغه ده چې امارت او خلافت نه خوښي وتجدون شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء يودي وياتي هؤلاء يواشي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الزناد بن خارج عن ابي يرجع عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلم تبع لمسلم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الاسلام اذا فقهوا تجدون من شر الناس اشد الناس كراهية لهذا الشان حتى يقع فيه باب وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو الملك عن طاووس عن ابن عباس الا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بس ګوره دا الا المودة في القربى نه بعض ضعیف روایتونو کې چې راځي چې نبی علیہ السلام وی چې تاسو نه خپل بیان اجرت نه غواړم
سوا د دینه چې محبت وکړي زما اقربا سره دا معنی غلطه ده او موږ معنی کوم اظهار د محبت وکړي ما سره لوجه د قربت انسانینا دا دې حدیث نه دغه معنی توجیه تایید وشو مقصد دا چې دا یو قبیله نه و چې دغه قبیله سره د حضرت سرشتہ د پټکی یا د پنسي نه و د دې لپاره پیغمبر علیہ السلام وی چې مودت غواړم معنی محبت د قرابت انسانی غواړم چې ما ته انسانیت پرشتي باندې صلحاز وکي او اذیت مرا کوي او دې کې دغه معنی د ګوره سعید ابن جبیر قربا محمد صلی الله علیه وسلم رشتہ د محمد سے فقال النبي صلی الله علیه وسلم لم يكن بطن من قریش نو یو قبیله د قریشونه الا ولو فيه قرابه مگر دای په دې قبیلو کې سو رشتہ وا فنزلت علیه الا ان تصلوا قرابه بيني وبينكم مانشوا الا ان تصلوا مگر چې تاسو سره رحمی او پاله قرابتن بینی یعنی هغه رشتہ چې زما او تاسو مېز کې ده د آل بیت نشوا زما او تاسو مېز کې کوم قرابت ده هغه قرابت د سره د نسب ده نو نسب په لحاظ سره پیغمبر هر نسب سره سنت طریقو سره ملاوي ده په دې لپاره زموږ شيوخ معنی کې قرابت انساني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان اسماعيل عن قيس عن ابن مسعود جابر به النبي صلى الله عليه وسلم قال انها هنا جاءت الفئه نفر المشرق والجفاء وبلاد القلوب في الفدائين منها هنا مشرق طرف نه برازي غټي غټي فتنه والجفا جفا کشي وغلاظ القلوب او سختوال د زړونو چې دي فل فدادین فاغه چا کې وي چې هغه आवाज کوونکی وي په لکو د وخانو کې وخان سره ونکی بس بار ګرځي نه کې به کم انصاف راځي او کم نرمي راځي اهل الوبر چې خاوندان د جتونو دي ور وبر جت دا بعض خلقو خیمه جوړ کړی د ګډو بيزو د جتونو نه عند اصول اذناب الابل چې دوی بچي وي د اوخانو د لکو سخا والبقر او د غوانو فی ربیعه او مزرع دا به تاسو پر ربیع او مزر کې ملاويږي ځکه چې دوی هغه وخت کې د مراکزو د دین نه ډیر لري او دغه خوانو ګډي بيزي به سرولې هي تصادم راته قال حدثنا ابو جميل قال اخبرنا سعد بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر والخلايا في الفدادين اهل الوبر والسكينه وردا حدیث پتا ته دلته ملاشه اول ځل باندې راغی او بل ځکه بني تا نبی علیہ السلام وی چې اباوري ما نبی علیہ السلام واردل الفخر تکب فخر د نسب والخيلاء او تکبر فی الفدادین اهل الوبر اوازونو کوونکو کې دي ٹھیک شو چې هغه اوسیدون کې دي هغه خیمو د وختو کې والسکینه او دما حوصله ٹھیک شو کنه دا بتاس ملای فی آل الغنم فاجریانو کې دوی کې واقعي زوفي والایمان یمان اور ایمان معتبر د یمن دی ځکه یمنیانو کې فهم او په یمنیانو کې اخلاص او په یمنیانو کې نرمي زیاته وا والحکمت یمانیه اور علم یمنی دی اے اوس ګره قال ابو عبد الله امام بخاری وی دا جمله یاد کتا ته بل ځکه بخاری کې ناراضي ابو عبد الله بخاری وی سمیت الیمن یمنن کنه اوس یمن ملک ته اوس جنگ دی پی دی یمن ته یمن ولی وی لانها عن یمین الکعبه د کعبین اخی طرف ته دی او شام ته شام ولی وی لانها عن یسار الکعبه چې دا د کعبین اگست طرف ته دی زکه ته شام وی اوس والمشأمه المیسرا مشأمه گستوي کنا یسار گستوي اصحاب المشأمه قران کې راځي گسو ته وي واليد اليسرى الشوما او گسلات الشومام وي والجانب الايسر الاشام او گس طرف ته اشام وي جی باو مناقب قریش
باب د بیان د فضیلت د قریشو کې جی او ځکه چې په ټول انصابو کې دا قریش کم دی دا اوچت نسب دی او دا د قصي ابن کلاب نه روان شوی دی جی وبه قال حدثنا ابو الجمل قال اخبرنا شعبان الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاويه وهو عنده سوار من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون ملك من قحطان. دا حدیث تا ګوره په بخاری ثانی کې موي دی خو موي چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص وی یو ملک برازي بادشاہ د قحطانیانو نه او خلق بشوی په خپل ډنډي سره خدا روایت عمرو ابن العاص دی دا روایت ابو هريره صاحب دی او حضرت معاویه سے ابتدا نور رسیدله حضرت معاویه سے د دین شدت سره انکار وکړ او وی چې څنګه ملک قحطان ذکر کړي سلطنت کو په قریشو کې دی دغه جوابداري چې د حدیث کې د ملک قحطان چې حضرت ذکر کړي دا د قرب قیامت په نخو کې ده اوس نه آخر کې برازي اور ان شاء الله 498 صفحه کې د ابي هريره پر روایت روان دي اوس په تو ان شاء الله. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله يومه وأهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأمانية التي تضل إياكم والأمانية تاسو امزان اوساته د داسې تمناګانو نه التي تضل اهلها هغه گمراه کی ارزو کوونکو لرا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه أحد إلا كبه الله لا يعادي من دشمنی نساتی مخالفت نه کې دی قریش سره یو کس مگر الله به نسکور او ورزي په جهنم کې ما اقام الدين سو په جدا قریش په دین باندې قائم پاتې شي جی. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سالم التقوي قال ابو عبد الله وقال يقول ابراهيم حدثنا ابي عن ابي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومدينه واسلم واشجع وغفار موالي ليس لهم موالن دا مددگاران د دین دي انصار د دین دي ليس لهم مولا نشته لپاره دي مددگار دون الله ورسوله کله چې دوی د دین مرګري شو نو د الله او د رسول تعاون ورته حاصل شو. جی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقال عن بشار عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني مطلب وتركت دا مخي منګ ویل دي دا هغه غنیمت خبره جی وتركنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هاشم وبني المطلب شيء واحد وقال ليس حدثني ابو الاسود محمد عن عروه بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه رضي الله عنها وقالت ارق شيء عليهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ليث قال حدثنا ابو الاسود عن عروه بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشه بعد دا اردا حدیثم تاسو مخې ویل ښه حضرت عائشه ابیتا پټول انسانانو کې عروه ابن زبیر یعنی عبد الله ابن زبیر ډیر خوخو او دا خوره وکنه ذکر خوخو اب البشر العاشا و ابي بکر نبی علیہ السلام نرستو د ابو بکر نرستو حضرت عائشہ عبد الله ابن زبیر خوره ډیر خوخو وکانه ابر الناس بها او د ټول نه زیات احسان کوونکی دا عبد الله په عائشہ باندې یعنی احسانم کو همدردیم کولا خدمتونم ولا کولا وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت حضرت عائشہ به مزاج داو چې کوم شی مال یا دولت بولا راغې نو لاس کې به نه سارو مگر خیراتی کو به. عبد الله ابن زبیر ته مجلس کې وی چې زما د ماسی خاله عائشہ به دا خو مرار وخت مالونه الوزي پوښوي نو زه کوشش کوم چې دا دې سخانه منع کړه. حتی عائشہ به ته پته ولګی دا چې عبد الله داوي انو یو مبهم قسم خوړه پوښی کنه چې په ما باندې نظر دی چې ما دې سره خبرې وکړې. ٹھیک شو مولانا آیت اشاره ده
فقال ابن الزبير ينبغي ان يؤخذ على يدي الاعداء. معنى ابن زبیر عبدالله ينبغي مناسب دی ان يؤخذ على يديها چې لاس واچو رشدي په لاس، یعنی دی زیادت د خرچ نه او دی سخانه اشاره کړی شي، منع کړی شي. فقالت عائشہ بوي ايوخذ على يدي، آیا وبني ولشي لازمه ها ما باندې کنټرول کړي. علی نظر فما نظر دے خدا نظر مبهم شه ان کلم تو چرما دې سره خبرې وکړي فاستشفا الیها برجال من قریش. بیا زبیر شفارسو کا شابیتا بس وجد کسانو د قریش او بیا اخوال رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصه او خاص کر کے پیغمبر سے مامگان. فامتنعت نو عاشی بیا دوی سره د خبرو نه ممانعت اختزار وکړه چې نه کوم سره خبره. وقال له زهريون نو ورته زهريون اقوال النبي صلى الله عليه وسلم چې مامگان د پیغمبر انو عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوس او مسور ابن مخرمه. دیکھو ازستأذنا کله چې ته اجازه تو غواړي د عاشینا موږ دی پاره یا موږ اجازه غواړو د عاشینا فتحم الحجاب ته وزن په صادرو کې پټ شي. ففالا نو دوی دا سوکر فارسلی لیا بس خوشو کنا بل چاوی چې مسور عبدالرحمن را روان دی وی راضی دی نو دی ورسره صادر کی عبدالله زبیر پټ شو چې دن نشو دې د خپل ماسینه چاپی راشو. دا ورته بیا خبرې لرشه معاف میکړي. نو اوس دی خو نظر مبهم ذکر کړو. عبدالله ابن زبیر لس غلامان واغستل او حضرت عائشہ ته ولېګل چې کتا نظر منل دي په نظر کې دا ورکا. حضرت عائشہ ابي هغه لس غلامان خیراتی ورکا ته یو چر خیراتی نشو ورکوله. جی فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقت ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. أي شاب سليق غلامان نور ذات له. وقالت وددت إني جعلت حين حلفت عمر أحمد به فأخرج. حضرت عشیوی وددت زدا خبر خوخوم چانی جالتو چې ما ګرځولې په ځان باندې حين حلفت چې قسم کړو عملا یو عملی معلومه مانه بکې عامله چې ما کړې فافرغ منه ځان مې فارغ کړو. عجیبه کار دی. نو نظر مبهم می کړی دی ترسوب زما بندي تو که ما نظر معروف کړی دی نو لکه یمین به می کړی یا به غلام آزاد کړو. حالانکه محدثین وی شاید حضرت عائشہ ته روایت ته مسلم نی رسیدلی چې مسلم روایت ته چالکه نظر مبهم په منزله د یمین دی او یمین په هنس کې خصوصي یو مره غلام دی نو په نظر مبهم هنس کې هم نزو یو غلام چلو. باب نزل القرآن بلسان قريش. جی قرآن الله په لغت ته قریش را لګل دی. جی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سلام بن هشام عن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوه في المساجد وقال عثمان للراتي قريشيين الثلاثه اذا للرات القريشيين الثلاثه هغه د قریشانو درې کسان عبد الله او سعید او عبد الرحمن وایي زید او نا قریشین او انصاری او جی. اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما نظر بلسانهم ففعلوا ذلك. باب نسبة اليمن الى اسماعيل عليه السلام منه اسلم بن ابصر بن حارثة بن عمرو. نسبت یمنیانو اسماعیل علیہ السلام ته دی او منهم د یمنیانو نا قبیله د اسلم ابن افصاده چې زوی د حارثه ابن عمرو ابن عامر الخزاعي دی. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن جديد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله ثم لا قوم من اسلم يتنازلون بالسوق فقال يتنازلون من نخي وشتير لندوها ابن بني اسماعيل فإن اباهم كان رامي وانا مع بني فلان لاحد الفريقين فامسكوا بايديهم قال فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وانت مع بني فلان قال ارموا وانا معكم كلكم. يا زما دعاء اسطول ترى. قال حدثنا ابو مريم قال حدثنا ابو وارث عن
سفيان عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر ان ابا الاسد الدؤلي حدثه عن ابي ذر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يدعى لغير ابيه وهو يعلمه الا فقال ليس من رجل نشته هیڅ یو کس ادعا لغیر ابيه چې د ځان منسوب کی بغیر د خپل پلان نه بل چاته لکه نسب یوي او ځان ته بل نسب وي وهو يعلم او دې ته پتوي نو الا کفر بالله دې کافر شپ الله تو باندې یا غمان دي انکار وکړه الله نه ځکه الله انصاب لګلې دي دې د نسب نه انکار وکړه یا کفر بالله نا شکر وکړه د الله د نعمت نه یا عمل د کفر وکړه ځکه چې د کافرانو پلاران خووي پیداوي ورته ځامن چې ځوانان چې بیا یو بل خبر ني ودا کله مونږ ته وایي کنه لکه انګلند کې الک ځوان چې به یو جنې سره وخت لري بیا دانه چې دلته می پلار ولته می مور دي ومن دعا قوم ليس له فيهم نسب چا چې ځان منسوب کوي یو قوم ته چې د دې نسب اغي سره نه ملاوي ده فليتبوا مقعد من النار جی وفي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء بشك من اعظم الفراء یعنی لوی د ګناهونو نه او لوی د تهمتونو نه غدا دي ان يدعي الرجل الى غير ابي چې ځان منسوب کی غیر پلار تا یو ټیک شو دا یو ګناه شو او یوری عینه ما لم ترى یا خپل سترګو تخی هغه شی چې لیدل نه دي مطلب څه خوب لیدل نه خو سترګو تخی چې تا پیغمبر سے په خوب کې لیدل دي او فلان کې سے په خوب کې لیدل دي وتقول على رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم يقل او نسبت د قول حضرت تو کی چې پیغمبر نی ویلي همانه په پیغمبر دروغ ویل غټ ګناه شو د درو خوبونه جوړول غټ ګناه شو او خپل خاندان او نسب پټول غټ ګناه شو جی قربان قال حدثنا حماد بن عبد الله قال سمعت ابن عباس يقول قدموا عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي من ربيع لقد حدث بيننا وبينك كفار مضرا فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام فلو امرتنا بامر ناخذه عنك ونبلغه من وراءنا قال امركم باربعه وانهاكم عن اربعه الايمان بالله وشهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا الى الله خمسا ما غنمتم وانهاكم عن الدباء والحنطه والنقير والمزرفه ما شاء الله ما شاء الله قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني خالد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر الا ان الفتنه هنا يشير الى المسجد الا ان الفتنه هنا فتنه ګور دی غاړه ده ٹھیک ده مشرق طرف ته ها يشير الى المشرق ومن خطيه العقاب الشيطاني باب ذكر اسلم وغفار ومزينه وجهينه واشجع دا قبائل د عربو دي جی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمزه عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم وغفار واشجع ما شاء الله موالیون دا مددگاران د دین دي ليس لهم مولا دون الله ورسوله او د دې مددگار الله بغیر بل څوک نشته دی او دوسی نبی سره دی قال حدثنا محمد بن غرير الضبي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علم بعد غفار غفر الله له واسلم سلم الله نه دیکھ نه دا ګیس بعض وخت دا ګیس نه راځي ګیس بند شي ګیس نه بند شي جی چلو وغفار غفر الله له واسلم سلم الله وعصيت عصت الله ورسوله اذكر سلم الله یو عالم دی پوجګه نه دغه نوم سلیم الله دی هغه چې دستخط کې نو سلام الله لیکي د بخاری لولي ذکر داسې لیکي چلو وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد بن محمد يجوز خط مزمت سلم الله وغفار غفر الله له وبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان تحويل حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت من كان جهينة ومزينة واسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني اسد من بني عبد الله بن قطفان ومن بني عامر بن صفعة فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من دا کم قبیلو باندې چې غوړ شو نو دا نور خود تباہ برباد شو ها ومن بني اسد من بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر ما شاء الله ما شاء الله. ابن حبيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بايع سراق الحجيج من اسلم وغفار ومزينة واحسبه وجهينة. ابن ابي يعقوب شك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان اسلم وغفار ومزينة واحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر واسد وغطفان خابوا وخسروا قال نعم قال والذي نفسي بيده انهم لا خير منهم. لا انهم لاخير منهم. دا دوینا غډیر بهتر خیر داخلي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن محمد عن ابي هريره قال اسلم وغفار وشيء من مزينه وجهينه وقال شيء من جهينه ومزينه خير عند الله وقال يوم القيامه من اسد وتميم وهوازن وغطفان باب ذكر قحطان. اوس ګوره هغه قحطان روایت ما 458 میں درته ویلو چې مستقل روایت تبع او رسب کې راځي چې آخر کې یو بادشاہ قحطانی راځي. جی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن جعفر عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهليه. باب د بیان د ممانعت د هغه سیز چې هغه د جاهلیت دعوی دي لکه په خوا خلق په خپل احساب او په انصاب فخر کوي. جی وبه قال حدثنا مسلم قال اخبرنا فتح جديد قال اخبرنا جرير قال اخبرنا عن دينار انه سمع جابر يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فقسع انصاري فغضب الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا دا ګوره دا مغازی کې موږ ویل کې ارشي نه کنه د مهاجري او د انصاري لکه مهاجري چې وګر مهاجري دلک تقلیو نو انصاري له په کوناټ تاسو ورکړه پرلو کې کنه رجل لعاب دا یو سره لعاب لا باندې تقلی توکه تقلی کوي فکسل انصاریه نه په کوناټي ولا تاسو ورکړه د فغذبل انصاریو لکه چې کنه انصاریان خو داخل دی ورته انصاری لقار راغی غضبا شدیدا حتی تداعوا تردیب پر چې دوی یو بل اوبل تداو معنا را اوبل القومون لپاره مقابله انصاری یا للانصار او مهاجری یا للمهاجر لکه تاسو کار زما په کو نه تاسو راځ کړئ اجبل زي خیر نه مال کې تاسو شفه کم خونه شوې مخه خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية ثم قال ما شابهم فأخبر بقطعة المهاجرية الأنصارية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن حديثكم وقال عبد الله بن أبي بن سلول دعوها نبی علیہ السلام مالا پرید دا خبره دا فإن خبيثة ہے دا خبره د جاهلیت ګنده خبره ده انده پلیته مو دا د جاهلیت ګنده خبره ده. وقال عبد الله بن ابي سلول اقد تداعوا هذا ادا ارامي خو بدغه تحقیق کنه ابن سلول عقد استفهام عقد تداولنا خادي مهاجر زم په مقابله کې یو بلتا د جنگ دعوت ورک لا رجان المدينه لا يخرجن الاخذ من الازل فقال عمر الا تقتل هذا الخبيث يعني عبد الله استاخ خنه چې دی مردار له مردار کما یار خوغي بتراولې کې تر بجلی بیا د شی بند شنو بیا دا شی کې بیا بند شنو بیا تلک صبر وکړه نیمه غنټه نو سبق بجلی راشي بیا ځکه یا طاهر راشي ها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه وفي قال حدثنا خالد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن معاش عن عبد الله بن هرمزه عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان عن زبير عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه باب قصه خزاعه وفي قال حدثنا خالد بن قال حدثنا ما شاء الله ما شاء الله جميع وباسطنا صالح عن ابي هريره عن رسول الله قال عمرو وقيل بن قمعه بن خندفه ابو خزاعه وفي قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهير قال سمعت سعيد بن مسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت ولا يحلبها احد من الناس والسيبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يسيبون يعني پریږدي فنم د خپل معبودان باطلو فلا يحمل عليها باقي هیڅ نه اوچتای. وقال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه كلمي اخبر اخكلي كلمي په اور کې وكان اول من سيب الصوائب دا اول هغه مشرک بې ایمانو چې چا د ثوابو بنیاد اخو. جی باب قصه اسلام ابي ذر وباب قصه زمزم
باب دې په بیان د قصې د اسلام د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او دانې قصه د آب زمزم دا موږ په مغازیو کې ویل د ابو ذر مخ خبرور لګلو مکې ته او بیا په خپل راغی هغه جنگ چې و. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مسلم بن سعيد القشيري قال حدثني ابو جبل قال قال لنا ابن عباس الا اخبركم باسلام. یہ ابن عباس راتوي آیا خبر در نه کوم زه تعالی په اسلام د ابي ذر چې اسلام ابو ذر څنګه راوړو. قال قلنا مغرتي بلا قال ابو ذر كنت رجلا من غفار زه قبيله د غفار نوم فبلغنا متدا خبر رسید چې ان رجلا قد خرج بمکه یو سره پیدا شوی د په مکه کې یزعم انه نبی داو کې چې پیغمبر دی. فقلت لاخي ابي ذر ما اخبر رو انيستوي یا اونستوي انطلق الى هذا الرجل لا شدي محمد سيف سغا وكلمه او خبري وسروکا واتني بخبري او دغه صورت حال مال راوړه. فانطلقان انيسلار ولقيوا ملاقاتكم محمد سيف سرا ثم رجع بیا راغه. فقلت ما عندك رو رس پیغام در اور د مکینا. فقال والله لقد رأيت رجلا مولد مکه کی او سره دی یامر بالخير وينهى عن الشر امر د خیر کی او منع کی د شر نه. فقلت ما وتوي لم تشفيني من الخبر تا زمازره مطمئنک په خبر راوړو باندې مان یاد شو ته خو ما لګلې پورا خبر راوړه د تا لم تشفيني معنا مطمئن دي نکړل ما من الخبر پورا خبر باندې. فاخذت جرابا ابي ذر ما خپل راوچت کا خپل بیگ جرابا کسوړه یعنی بیگ د سفر وعسن او لختا. ثم اقبلت الى مكه مکه روان شو. وجعلت لا اعرف ذو شروما لاړما خطا عارف ما محمد صاحب نه پیجند واکره ما دا بدګنل ان اصل عنه چې شان تاسو په بار د محمد صاحب او زه واشرب مما زمزم او بد زمزم مسکلی واكون فی المسجد مسجد حرام کې پاتې کېدم. قاضی فمر ربیالیون یورز من خوان علی شیخ تیر شو. فقال ما توي كأن الرجل غریب گویا کې دا سره اوپر دی ماته سو ملمه كأن الرجل غریب گویا کې دا سره مسافر دی. قلت ما نام او مسافر. قال ما توي فانطلق الى المنزل راځه ما سره کور ته دا. قاضي فانطلقت معه زروان شم دي سرا لا يسمعني عن شيء ولا اخبره نا علمان تپوس کو نا ماورس خبر ورکو. فلما اصبحت مسار کا غدوت الى المسجد جمعه لما لا اصلونه ما د محمد سے مبارک کی چانه تپوس نہ کو وليس احد يخبرني عنه بشيء انا مزجاد د محمد سے نه خبر کم. دې فمر ربيالين زما خوان بیالي تیر شو. فقال علي سوي اما نال للرجل يعرف منزل من يادك بعد اما نالا اين دې ملاو شوی دې سړی ته يعرف منزل بعد چې تر اوسه پر ځان لټکانه معلومه کی ادي مسافر ته اوسه پر ټکانه ده پاتې کېدو معلومه نشوه یاد شو معنا. قال علي قال ابو ذر قلت ما تجلا نتكان می چرته دا فن تلق ما یادی سے ما سردا. قال لي فقال ما امرك کار د صلی راغلی وما اقدمك هذه البلده كم سیز ته مکه تراويستي. قال دیوی ابو ذر قلت ما ورتوي ان کتم تعالی کتب ما پرده اچي علي اخبرت کدا غفتن د نبی اسلام د تر زیری کنه کترا باندې پرده اچي نو تا خبرو ما علي سوي فني افعل پرده دربان اچوما. وقال ابو ذر قلت له ما ورتي بلغنا انه قد خرج هنا رجل يعظم انه نبي فارسلت اخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فاردت ان القاه ما ارادو کې خپل ورڅخراشم. فقال له علي ورتوي اما خبردار انك قدر الشت هذا قدر الشت بشکت په خپل مطلب کې کامیاب شوي تا چې کوم اراده وا کامیاب شي یعنی اوس نبی پاس ته بوزوا. فام خبردار شه هاذا وجي الیه دا زما الله د پیغمبر سیر څخه تزم نبی علیہ السلام کور تزم ما پسې راځه. وتبینی سوچ کنا ادخل حيث ادخلوا تدنش اغه کور ته کوم تبز دن کېګم. ها فاني ان رأيت احدا
چې زه په لار څوک ګورم اخاف علیک چې زه یریږم پتا باندې ير چې تا ته دې تکلیف رسې کنه څوک دا شری مخې دراغه چې ما ته خطرې چې تا ته تکلیف رسې بیا وسوکه قمت الى الحائط زب دیوال سره ودرېګم کانی اسلو نالی گویا کې زخ پر ځان پانی مړی سمما چل کوم کنه مطلب پوښي چې مخې رسول مکی کافر راغې او ما ته دا خطرې چې سړی بدمعاش دی او تان مسافر چې اذیت په در تراکی چې تعالی سره ولې روانه زب الته ودرېګم زما ځان سپټه ما په سوي ګټه پکې رااله او ته وروغه په مخ کې لاش دا خیال دی لکه په خوا د زنانو دا صفاتو لکه عبد الوارث سره خضر روانه ده کنه سپیشل خضر او مخله چې کوم دی کنه ایوب راشي هغه عبد الوارث له پیژني چې عبد الوارث ایوب سره ودرې ده نو خضر پیغام په مخ کې روانه خو خانو خود دا خصيفه اوس بدام ورته ولاري ګوز ده دا خیال ورته کنه آیته وناسته ها الله کانی اسرنالی ومزی انت او تمخزا ومزا نتیلار ومزیت موضوع سلام حتی دخل دی کوته دنش ودخلت ما ول النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام څخه فقلت من لو ما نبی پاک ته عارض علی الاسلام ما ته اسلام پیش کړ اسلام قبول لراغله ما فارض نبی پاک اسلام پیش کړ فاسلمت مکانی ما ته قلت اسلام راوړ فقال لي نبی پاک ما ته یا بازار اے بازار اكتم هذا الامر دا اسلام و ایمان پټ اوساتا اكتم هذا الامر دا اسلام ایمان پټ اوساتا ورجی الى بلدک خپل کلی مدینه تلاشا فاذا بلغک ظهورنا چې تا ته زموږه غلبي خبر ورسېده نفاق بل بیا اعظم نسخه وقلت ما هو الذي باسك بالحق قسم دي فغزات ته په حق لګلې لا اصرخن بها بين اذرهم دې کلمې د توحید وا د کفارو په مخ کې چې وهم فجاء ابو ذر جمعه وقريش في اي قناس كعبه فقال يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقالوا دي قريشان يقوموا الى هذا الصحابي فاسو دي بيدنا پسي فقاموا قريشان پاسدل فزوربتو او اهل شمز دمرا لاموتا چې مرشم دمرا وهرم چې قریب المرګ کما فادركن العباس عباس راغي فاكب علي فمازان اوراواچو نذكر ک چلګه مسافر دی وسړو ثم اقبل عليهم فقال ويلكم هلاكت تقتلون رجلا تاسو وجنه یو داسې سره من غفار چې د غفار قبیله مسله خدغه وکنه دا ګیس بندي راوړي چې هغه د غفار قبیله نه دي ومتجرکم او تاسو د تجارت په مرکز کې دي ومتجرکم او په تجارت شام کې طرف ته وممرکم علی غفار او کله چې تاسو تجارت لځئ تاسو مرور په دې قبيله کیږي خوشګنا نو فقلو انی دوی د دې ير نه کفار د مانه اوچت شو او ماته سو نه وي فلما ان اصبحت الغد هر کله چې ما برشپتی رکړه ورجات بیا را فقلت مثل ما قلت بالامس ورن چې مې څنګه توحید بیان کړ دا فقال قوموا الى هذا الصحابي فصنع بمثل ما صنع بالامس فأدرك العباس فأكبالية وقال مثل مقالتي بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر باب جهل العرب باب د په بیان د ناپوهۍ د عربو یعنی عربو جهالت داو چې خپل بچي به علالول او څنګه ناشنا روایت ته تو وایا قال حدثنا ابو نعمان حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ایک منٹ قال اذا سرك کله چې تعالی دا خبره خوشالي ان تعلم جهل العرب چې د عربو جهالت معلوم کې فقرا ما فوق 30 و 100 فی سورۃ الانعام 130 آیت نرستو وایا 131 نواغلا تر اخره پورې تقریبا 151 پورې دغه هغه شرکیات او نذور ذکر دي قد خسر الذين قتلوا اولادهم سبهم بغير علم لا قل قد ضلوا ما كانوا مهتدين باب من كتب الى ابائه في الاسلام والجاهليه باب د په بیان دغه چا چې ځان منسوب کوي خپل مشران وتا
هم په اسلام کې هم په جاهلیت کې ٹھیک شو لکه یوسف علیہ السلام جی قربان. وقال ابو عمر وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الله. وقال البراء النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب بن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي حدثنا اعمش ما شاء الله ما شاء الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني عدي ببطون قريش وقال لنا دا اوازونه په قبيلو د قريش باندې دي. وقال انا قدمت حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير ان جابر قال من غدا وعن العشيه تكرر جعل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل لكن سراجي وسي بل حديث قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الارج عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا اے بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله. اے خلاص کئ خپل نفسونه د الله د عذاب نه. دلته اشترا په معنا ده باو خرڅ کئ خپل نفسونه یعنی خلاص کئ خپل نفسونه الله د عذاب نه. جی یا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبير بن العوام عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد اشترى يا انفسكم من الله لا املك لكم من الله شيئا سلاني من مال ما شئتما. سلاني من مال غواړې د مان زما مال چې څومره خوخي در کومه لیکن د آخرت کې زما اختیار د خلاصولو نه دی. خوش کنا ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب اوسوي او د کتابونو کشته اوس براشي سوچ میں کاو نو آغا عدنان پوری یو نم شرکی ناراض یو نم شرکی ناراض. جی باب ابن اخت القوم ومال القوم منهم. باب د بیان دي چې خورې د قوم دا د قوم نوي یعنی مگر په فرایضو کې موي چې کله دې عصب شي تو دارنګ مولا القوم منهم تو غلام د قوم دا د دې حکم پس کې په استحقاق د ارث کې د خپل سید نوي. جی وفي قال حدثنا سليمان بن محمد حدثنا شعبة قال تعالى النبي قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار حاكة فقال هل فيكم احد غيركم قالوا لا الا ابن اخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم باب قصة الحبشي وقل النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ادخلا دغه تاسو وین. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث بن قيل بن شهاب بن عروة عن عائشة ان ابا بكر دخل عليه وعندها جاريتان في ايام منى تغنيان وتدففان تغنيان ناتونوي وتدففان تنبل وتضربان او تنبل او تنبل. ها والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه او نبی علیہ السلام په خپل مخ مبارک باندې صادره چولو اور ټل دا دوړ جنکه ابو بکر صاحب فشبان النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد داد اختر رجلي وتلك الايام ايام منا فريد دا نابالغ جنکه دي ودي ویناتونه خیر دي. وقال عائشه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر حضرت زپر د کړو ما قتل حبشان ہوتا هم يلعبون في المسجد ورغي ټریننګ د جهاد کو خوا کې د جمعات فجرهم عمر فقال النبي ورتل دعهم امنا بني ارفد دعهم فريق د دوی لرا نبی پاک امنا بني ارفدا یعنی من الامن معنا ارمو بامن یا بني ارفدا اے بنو ارفدا خم امون طریقې سره خپل کاروبار کوي. چلو باب من احب ان لا يسب نسبه. سبحان الله. باب من احب ان لا يسب نسبه. ماشاء الله. دا الله يسب شنو خره باب دی بیان دغه چا چې خوخی دا خبره چې بد اون ویل شي د نسب تا معنا ایوبا چې ته خپل نسب محفوظ ساتي. مطلب سو حسان ابن ثابت صحابي شاعرو دی اورج نبی علیہ السلام ته زه د قریش مزمت کول غواړم چې تاسو سره بدی کړی دا. نبی اسلام چې ته د قریش مزمت کې خصوم قریشی ما د بیا په نسب کې خصوم راځم نبی وی د الله پیغمبر تاب ز دوی نه داسې جدا کما لکه چې وخته دوړونه شاعر مکانه. ما شاء الله. جی وفي قال حدثنا عثمان وابي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن ابي عائشة قال استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في حجاج المشركين قال كيف بنسبي فقال حضرت كيف بنسبي مان څنګه به ته زما نسب بچ کړي. فقال حسان لا اصلنك من زبر راخ کم تعذرا كما تصل الشارة من العجين لکه چې راخ کله کیږي وخته
د اورونه قربان وعن ده ابي قال ذهبت الصبح حسان عند عائشه فقالت لا تصبه فانه كان ينافعه جواب به ورکو ينافعه جواب به ورکو مشرکین ته تر طرف د پیغمبر علی السلام نه اصل کې ينافع خاصم تو دیکھا نا جنگ به کو یعنی جواب به کو جی قال ابو الهيثم من نفحت الدابه اذا رمت بفواكرها ونفحه داد ابو الهيثم وی نفقت الدابه کلا اذا رمت بحوافرها چې کله هغه خپل کرشونډه یو شی وي ونفحو بالسيف اذا تناول من بعيد انا بمانه سے چلره نه چالو وای معنا نفع محاسمه بچکول وهل ٹھیک شو جی باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحان الله سبحان الله باخذهم الرجال ثم الآية وقول محمد رسول الله وهو شداء الكفار باب دې په بیان د نمونه د محمد علی السلام ډیر دي خدا پینځه بدل ذکر کیږي دې آیت کې دوو کې محمد سے ذکر شو او دریم کې احمد سے ذکر شو جی دا د حضرت اسماء مبارک دي ابي قال حدثنا ابراهيم بن منذر حدثني امام عن مالك بن شهر محمد بن جبير بن مطعم عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسه اسماء انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله انا الماعز ماهیما الذي يمحو الله بي الكفر چلا زما پوج کفر مٹاوي وان الحاشر ذحاشرما الذي يحشر الناس على قدميا چې جمع بکرش خل زما په قدمونو باندې وانا العاقب او زه د ټول نه رستوراتون کې ما اندرو بل پیغمبر نشته دي قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سلطان على بن زناد ارجع عن جبريل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شك والله ما شاء الله سره ناشنا خبره حضرت وکړه چې دا مشرکین بې ایمانان وای چې محمد ابینا مزمم دی مزمما ابینا ودينه قلینا مشرکین وای کنه محمد استغفر مزمما ابینا ودینه قلینا مشرکین وای چې محمد ته چې مزمم دې بد دی امغه انکار کو دین ولا بس نبی رسول الله وګوره زما رب تا چې څنګه د دوی د شر نه محفوظ کړي ما دوی مزمم ته بدوي زخه محمد دی سبحان الله جمله باندې پوښ مولانا سیوا وای الا تعجبونا اے ایوبا آیت تعجب نہ کوي تاسو کیف یصرف الله انی شتم قریش ولانهم څنګه الله د معنا دای قریش کنزل او دغی لعنتنا معنا اړین ماته بچی ولی یشتمونا مزمما ویلعنونا مزمما ای خو پدوی کنزل کې مزمم تا وانا محمد سبحان الله وای ایوب جانا دا نظر شمه قربان شمه باب دې په بیان د صفات پیغمبر علیہ السلام چې پیغمبر خاتم الانبیاء دی جی وفي قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا سعيد بن حيان حدثنا سعيد بن بناء عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ومثل الانبياء كما مثل رجل بنا دارا لکه یو سړی چې مکان جوړ کی فاکملها نخ پوری کی واحسن خسته کی الا موضع لبنه مگر زید لبنه کچا خخته ته وي چې په اور نی په خشوي فجعل الناس يدخلون خلق دن چې دی کورتا نو ویا تعجبون تعجب کوي زبردست کور دی ويقول لولا موجود بنا دی خکور دی يردا زید خط پکې پاتې دي د قوازی نو انا اللبنا چلو مخکې قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا معلوم مجاهد عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله استيكم ذلك الا موضع لبنه من زاويه يو زید یو خط دی یو ګټنا زاویه او ګټ جی فجعل الناس يطوفون به وتعجبون له يقولون هل وجعت هذه اللبنه فخلت راشي وي ير ولدا خط کینه خود شو ولدا خط کینه خود شو حضرت فانا اللبنه وانا خاتم النبيين هغه بلدن چې کمال پاتیو هغه کمال زوشم نبی د انبیاء کمال شو ٹھیک شو وانا خاتم النبیین شو باب وفات النبي صلى الله عليه وسلم الله معنا وفات پیغمبر علیہ السلام لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا الله الله سمر عظیم شخصیت ہے
فاخر وفات وبه قال حدثنا حرب بن عمر حدثنا شعبة عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتموا بكم ولا تكتموا بكنيتي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبة عن منصور عن سلمان جابر بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتموا باسم ولا تكتموا بكنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدث سلطان ايوب عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تكتموا باسم ولا تكتموا بكنيتي. باب وبه قال حدثنا ولا تكتنوا بكنيتي جبل. وبه قال حدثني ابراهيم اسحاق بن ابراهيم اخبرنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال رايت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالتي ذهبت بي اليه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت السائب بن يزيد ابن 94 ما صاحب یزید ولید چې د دې عمر چې دینو تقریبا 94 کال جلدن خم مضبوطو 94 سال کې هم خم مضبوطو معتدلن خف انصاف او څنګه درمیانه قد والا فقال قد علمت او فرمایي چې خبره ما متت بي هغه چې زما په نفاغه سدا سمعي و بصري و ګونه زما او سترګې زما الا بدعاء رسول الله صلی الله علیه وسلم مګر دا ټول دعاګان د پیغمبر سیب دي 94 کال عمر سترګو نظر درست وګونو نظر درست او بدن قوي مضبوط ان حالت ذهبت بي اليه فقال زما ما سي زبوتر نبی پاک څخه فقالت یا رسول الله ان ابن اختي شاک زما دا خوري بیمار دي فضل الله له دعا ولو غواړه فدعا لي حضرت ما د پاره دعا وخته باب خاتم النبوت باب د بیان د پیغمبر چې خاتم النبوت دی او په دې حدیث کې د نبی نبوت ذکر ختم ذکر کی چې خاتم نبوت مهر نبوت دی. قال حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حاتم بن عبد الجوعي قال سمعت سعيد بن جبير قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن اختي وقع فمسح راسي واقع یعنی زما خوري بیمار دی واقعون معنا بیمار شوی دی درمن شوی دی جی كما سحرت وتعالي بالبركه وتوضا مشارك من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم بين كتفيه مثل زر الهل پشان د اگې د زر کی قال ابن عبيد الله الحجله من حجل الفرس الذي بين عينيه الحجله مراد هغه حجل دی هغه ټیک دی موږ ته ټیک وي هغه ټیک دی خوشی کنا بینا انه چې د سترګو منځ کې وي اصل چې د قتل دی کنه توري خدا دې بینا انه ټیکوي آیته حجل وي جی وقال ابراهيم محمد بن ګور محجل چې ورته جی قال ابو عبد الله الصحيح الراء قبل الراء زمانه مثلو رز الحجلا دا اولاد یعنی اگې د زر کې بعد بیان صفات د پیغمبر علیہ السلام صورت او سیرت حضرت جی وبه قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد بن حسين عن ايان ابن ابي مريكه عن عقبه بن حارث قال صلى ابو بكر على عاتق محرج يمسك على الحسن يلعب مع السجان فحمله على عاتقه وقال حضرت صدیق دا حسن سے اوچت کے پوگے باندې خوشوي نبیاوی بی ابي قسم می دی پپلار شبیهم بالنبی چې دا حسن مشابه دی چهره د حضرت صاحب سره لا شبیون بعلی علی سره علی ته نه رتلې قالین یزاکو علی خندل نو وبه قال حدثنا احمد بن قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن يشبهه او حسن چون مشابه ده نبی علیہ السلام جی وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا ابن بدر حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ما شاء الله ما شاء الله فقلت لابي جحيفه صفه لي بیان کما تو صفت پیغمبر علیہ السلام جی کان ابیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سپین چہرے مبارک ہو قد شمیتا او حضرت سو اخت سپین شو وامرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثه عشر قلوسا دیالس اوخو حکم حضرت مونږ دې پاره کړو قلوس وی هغه اوخو ته چې ځواني وی فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبضها من كلام لا شوي نوي چې دنیا نه لا دي قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سلمان بن اسحاق عن ابي حيفه السوائي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت بياضا من تحت شفته السفلى عن فخذه
اے قربان من تحت شفتی السفلا العنفقتا عنفقه پیجنه کنه دا اے دا ٹھیک اے څنګه اشو ګره د زنه نه برا د لاندنې شونډې نه کتا دا دیزه د حضرت دیزه کې وخت سپین شو هغه یو مولوی صاحب لیکل دي چې دا نفقه د ګیرې نه ده او هغه تاسو کتلی ناغي دیزه کې دا وختغه کینچی کوي ختمه هغه حضرت صاحب الی اخرین من اخلوا انو هغه صاحب چې دی نو دازه نشته دې شو وګوره بخاری تا شبل الفقه دا ګوره ګيري دا خان د ګيري بچي دی او دې سره حسن پیدا کی د دې پوښو کې په نه شوي ته په هوش کې کمزې کې ها مخکې تا قال حدثنا يحيى بن خالد حدثنا حرير بن عثمان عنه سأل عبد الله بن ابي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في عنق فقته شعرات بيض ده حضرت صلی الله علیه وسلم رايت النبي كان شيخا حضرت پس پینوالی کی تعلیزه ویخته کان فی عنفقتی شعرات بیز دی حضرت پا دی عنفی سپین ویخته دی حضرت دی عنفوا پا دی که ویخته وو معلومه شو چې ویخته وو خود گیری حصہ دا کانا تا خیال لی تاستا یو عجیبه خبرو کمو ناشنا خبره بعض خلقی دا گیر دان خواه دا ګیره چې دا کندي اډو کې باندې دا زما دا وختي دا ګیره نه ده دانی دا مړې سره دي دا مړې دا ګور دا مړې دا کته دي سره د باز خلک دا کینچی کی اوستري سره نو صرف چې دې په دی باندې پریږي زدانې ما چغي ګیره اخریلا خدا به ته ضرور ویم چې د ګيري عزت واغست دا د ګيري خایس دی وختو سره د ګيري خایس جوړیږي چې دا تلل کې په دې ځبان دی راشي نو اسی یو پوله غونې وینو د ګيري هغه عزت او د ګيري هغه مقام چې دی هغه فوت کیږي زمونږ دې سره څه کاږي دا لرکو ها فديت اسمه وبي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن سمعت انس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعه من القوم درمیان قد والو ليس بالطويل ولا بالقصير ازهر اللون ليس بابيض امهق ولا ادم ليس بجعد قطط ولا سبت رجل ليس بجعد قطط نخ بالکل ګونګري پشان د مکرانیانو ولا سبت نه بالکل پلان پراتو رجلن منګ شوی وختو والو کله چې وਹੀ پیراتلا نو عمر صالح کالو ولا بسفل مکه 10 سنین نو کسر ذکر نکړه کسر سود 3 کال هغه ذکر نکړه رأيت شعرا من شعري مالي دلو یو وخته د نبی پاک د وختونه فیضا و احمر اغه تکسرو فسالت ما ونه تپوچ د استور وخته د نکریزي دی به احمر من الطيب د کثرت خوشبو نسر شو او چې کله خوشبو لګای کنه ایوب خانه نو په ګيري باندې لګای ځکه چې دا ګيره او خوشبو دا ډیر مزوري کم وختو باندې خوشبو لګای کنه هغه وختو در سپینیږي دی وبه قال حدثنا عبد الله بن سلام قال مالك بن انس بن ربيعه بن عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين نو وګد د حدنا تیر ولا بالقصير انا مندري بالکل مندروکه ولا بالابيض الامحق انو چهره مبارک سپینا پشان د چونی زلیدون کی وليس بالادم انو چهره مبارک د پیغمبر بالکل س تکسرا یعنی بالکل غنم وليس بالجهد القطط ولا بالسبت نا ګونګریان وخت د مکرانیان غوندي انا بالکل پرات باص الله علی راس 40 سنه فقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين فتوفاه الله
وليس في الاسوديه شنو شاتن بيضاء دې روایتونو کې قسم ذکر شوی او اوس موږ ویلو د اشیاء به په روایت کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تاویل کن باب وفات النبی باندې توفی و ابن 63 اوس تاویل 501 یادی اشیاء به نو چې ابن 63 شي نو شپې ته کال شو نو چې سره ختم کال به نبوت ملاو شو لس کاله مکه لس کاله مدینه نو شو سره ختم کال به نبوت نو 10 و 10 60 نو بیا 63 نه جوړیږي نو موږ وایو چې عشرم به مکه دغه هغه درې کسر دی هغه نه ذکر شابه ماشاء الله لسمان نور فاتحه دي واحسنهم خلقا ليس بسبيل الباغي ولا بالقتيل به قال حدثنا ابن معين حدثنا حمام قال سالت انس هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان شيء في صدغيه وبه قال حدثنا لا تبو لك سوا تبويږي هغه شی مبارک هغه گیسو بند کی یا پرې توي براشي کنه ځه ها وبه قال حدثنا حكم بن حكم شعبة بن اسحاق براء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا من درمیانه قد والا ٹھیک شو بعید ما بین منکبه دا وګینوي دا پلن وګو والا باز سړی تا ګوري کنه دا وګی داسه وتلی ونی باز داسه ماشاءالله اکرم علی له شعب يبلغ شامته وزنيه حضرت وخته شهمته وزنه دې تر رسیدل کتتنا في حلة حمراء فسريق چوغا لم ارى شيئا قط احسن دنیا کې مداسي حسین شخصیت ورکتل نو وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابي الى من كبيه وبه قال حدثنا ابن عن حدثنا زهير الى من كبيه یعنی کلا ایا داسې چې سټ داسي نو شامتل وزنیش او چې داسې کې جو ګو تورس جی وصل النبي قال الى البراء وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السبي قال لا بل مثل القمر ما شاء الله تپوسو چې د برا صاحب نه چې چهره مبارک د حضرت څنګه وا مثل سیف په شان د توري پړقیدون کی وا وینا مثل القمر په شان د سپوږمۍ پړقیدون کی وا دا ولی دیک سوال دا ولی الکه تورا دا وګدا دا دغه طول دی حسن نشته سپوږمۍ مدوره ده په دې کې حسن دی نه معنا سره چهره سپینا نه وا حسین هم وا ماشاءالله الحمدلله حسین الله دې موږ په قبر کې سکون مار سره درنا نصیب کړي او چې رڼا هم یې درځي مخته موږ ساتي تا خیال مولانا صاحب نو ته په توجه کوه کنه خسته خبره تا کومه څنګه وا تورا خسته دا سپینا دا کو طول دے حسن نشتے سپوږمۍ مدوره ده حسن ما جمال دے نه یو بل خبر کوما تورا مزره ده سپوږمۍ مفیده ده تورا غسول کوي او سپوږمۍ پخول کوي تورا کټکي سپوږمۍ خسته کوي هدايه دی ویل ده کنه هدايه حاشیه باندې لیکلي دي چې د نور څه اثر ده په میوه باندې عاشم دی دغه ذکر دا مخجوانه کې دې ذکر اشاره او د سپوږمۍ څه اثر ده او د نور څه اثر مچوال سرکار پوښي مخکله هغه مچوال حدثنا شعبة عن حكيم قال سمعت ابا بكر قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجرة الى البطحاء فتولى ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة هذا الشعبة وغدا فيه عمرو عن ابيه ابي وخيبة ٹھیک ہے كان تمر من ورائه المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم وجعلوا يأخذون يديه اغسطل بداو پلاسونو فيمسحون بهما وجوههم بیا بداو بدا حضرت خپل مخرا ولیا قال فاخذت بيده فوضعتها على وجهي اے ماشاءالله نما الله سواغست ماشاءالله ګور بھائی صحابه کرام ماشاءالله د نبی اسلام لا سونه به واغستل ان سبه وکړه خپل سینو باندې به مخل حضرت لا سونه به پیم سونه بما وجوههم خپل په مخ به داسې راف کړ وی فاخذت بيدي مام د حضرت لا سواغست
فوضعت على وجهي ما په مخداس کې خدا په محبت باندې وقال دوی فاذا ابرد من الثلج اگر لاس حضرت واور نزيات يخو زکه زما ډیر خوخو واطيب رائحه من المسك او د مسکو انبر د خوشبو نه زیات خوشبودارو او چې په کوم لاس سواری نزدیک نه دي نسوار نه دی راځي بیا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن النبات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيداركه القران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلات ما شاء الله قد مر في ابتداء الكتاب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا الجبريل اخبرني بشار بن عبد زار شمتان زار شما مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال اساري وجده دا چهره مبارکه کندی باندې لیکنی دادا سے پرکړی لکه جی تاسو مثال دیکھنا لکه دې ګور دادی چې ہے څنګه پرکړی دین زیات حسن مړه د دې چې ګر مخکې فقال لم تسمع الى ما قال المدلجي لزيد واسامه وراء اقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض وفي قال حدثنا يحيى دا قافیه مثلا مخکې تیر شو انه قال من شاهد عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب قال سمعت قبل مالك يحدث حين تخلف عن تبوك فلما کله چې تبوک نشاته شو فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه تبرق پړقیده چهره مبارکه من السرور د خوشاله نه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر کله چې حضرت خوشاله استنار وجه زلیدبا چهره مبارکه دي کانه قطعه قمر لکه چې ټوکړه د سپوږمۍ ده وکنا نعرف ذلك من او موږ به دا مخصوص کړو چې حضرت ډیر خوشاله دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عامر عن سعيد المقبوري عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني ادم فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وبه قال حدثنا يحيى بن حدثنا ليس عن بن سعيد بن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل الشعر ما توجي لك تاسو وختارون دي مې کې لیکه نشته ادا سی واړی دته صدل وای او دته فراق وای چلو وقال مشركون يفرقون روسهم اي وخت مشرکین سکول لیکه بیراخ کله په وختو کې حضرت وخت به د قصواړو وکانه اهل کتاب يبدون او اهل کتاب به صدل کو معنا ایروس ته به ظلم کړ رسول ته به ظلم کړ جی وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب او حضرت په خوخو موافقت مولیانو فيما لم يؤمر به في شيء هغه چیز کې چې حضرت ته امر نو شوی بیا د مولیان موافقت وکاو او خپل خودی کنه نو خود کنه ثم فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم راسه بیا غینه په حکم راغی بیا فراق شروع کړ دې د کتلی کتابو په پوښتنه غشتي بس دې ته پیرتو بیا خالص ته پیر ان شاء الله اوس ده کنه پیر دې په ځای شو دا وبه قال حدثنا عبد الله يحدث عن ابن عمرو بن ابي وائل مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا وكان يقول لا فاشن نو کنزل کونکه په موقع ولا متفحشا نو کنزل کونکه په اعتبار د عادت سره وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا تاسو کې غوړه خسته اخلاق والده دي قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن بشار عن عروة بن زبير عن عائشة انها ما شاء الله بچي دي لوي شه امرين الا اخذا ايسرهما ما لم يكون اثما کله اخذ ايسرهما کله چې حضرت دوه کار مخکې شونو آسان بیا غسته دي ما لم يكن كان اثما كان ابد الناس چې ګناه او بیا غتلې تخفیض ومن تقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نفسه حضرت نه د انتقام اغست لپاره د خپل ځان الا ان تنتهك حرمت الله ها کې چا د الله د دین حرمت حت کړی دی نو فینتقم لله بها بیا الله رضا د پاره بدلا غسته دا نو حاصل نبی خپل ذات لپاره هیڅ چاته هیڅ نه دی ویلي نبی د رب لپاره هیڅ نه دی معاف کړی خلاص وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن ثابت عن انس قال ما مسست حريرا ولا ديباجا مانه د لاغست پلاس کنه رخم نریو ناغت الینا نرم من کف النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام د لاس مبارک نا ولا شممت ريحا او نه دې بوی کړي یو خوشبو
قط چری او عرفن یا خوشبو قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی الله علیه وسلم. نو عرف خوشبو توي لکه ستاسو کتاب دی عرف شذی او کلم لیان وی عرف شذی او دا اسی گپ شپ دی اسی خلصی و رازی. وفي قال حدثنا مسدد حدثنا جابر بن ثابت حدثنا عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء. عذراء پیغلنا فی خدریا په خپل ستر پرده کې. وفي قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا يحيى وابن معين قال حدثنا شعبة مثله واذا كره شيئا غريبا. او کله چې نبی اسلام یو شی نه خوخاو نو داغي اثر په چهره مبارک کې ښکارا شو. جی وفي قال حدثنا عبد الجاد اخونا شعبة بن معين عن ابي خالد بن ابي هريره قال ما عابا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قال بد ندی ول پیغمبر سے توام ته چره ان اشتهاو اکل ولا ترکا مال داس ډوړې دراول داس نه چې ډوړې به طبيعت مطابق به خورا او چني به کېده نه خورا دا ور داس ډوړې دا توبه داس مې چوي سرکار نو پوښتنه غواړم زموږ یو استاد هغه قصه کوله په خوا بیاج وو تاسو بیاج پیژنئ خلکو کړه غلی نه کنه نو بورې باغ څخه بار نه نو یو طالب وي موږ سره انو غیب چې وربش ډوړای براله وجلی نغیبا په لخت والا یا پزما کې غرزول راوځه پسکه پسکه ته وباسه بیا څه زمانه چې 13 شو نو واده ما دیو ک نو بورې پوګي کړو چرته بیاج کوم غلا بدل د خو وربش دي اس اپلار وربش نه چې وربش نه کې لاندې سي اگر راکا خو چرته بچی می وګی تیږي دی نو بیا به امیانوي اول خدای لوی دی بیا پسې رزق لوی دی. نو دینو معلومه شو پیغمبر علی السلام د متوماتو کې د اس تبد نه دی نو ته هم بد نه وای. جی وفي قال حدثنا خالد بن سعيد حدثنا بكر بن مزر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. من بل يدل ترخونه مبارك. قال قال ابن بكر حدثنا بكر بياض إبطيه. وفي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد قال أن أنس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرفع يديه في شيء من دعائي نب اوچتول لاسونه په اس یو سیز کې د دعاګانو نه پرفي د مبالغي سره الا فی الاستسقاء مگر په استسقاء کې اسی به اوچتول په مبالغتن چې داسې شي دا سر استسقاء کې وو. فإنه كان يدعو يديه حتى يرى بياض يديه قال ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض يديه فلي قال حسن بن صباح حدثنا محمد ما شاء الله زار شميوب جانا ذكر عن ابي قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالاسلام زلارم نبی علیہ السلام څخه دفعتو زلارم پیغمبر څخه ورسیدم نبی پاک څخه ها وهو بالافتح في قبة كان بالهاجرة غرمي تيمو ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله دې په قاضي شمس الدین باندې او پټول محدثین رحمتونه وایي. تاسو کتاب الوضو کې دا حدیث مونږ ویلو ماء مستعمل کې چې د نبی علی السلام په ابو باندې په صحابه جګړه کوله. البته موږ درته وی چې دوه حیثیت دي یو دا چې حضرت مخ باندې با چولی او چې کته غورځیدي هغه تختول صحابه دا تعذیب نه خلافو. یو دا چې حضرت عدس وک او به مستعمل په یو لوخ کې جمع شو ورغین صحابه اغستل دا ډیر مناسب دي. قاضي سیبوی دا توجیه غوړه ده دا دلیل شو اخرج فضل وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت مخ کې عدس کړو مستعمل یو په یو خانه کې وی هغه را بار کړی چې دا د پیغمبر سره د عدس پاتې وبدي دا خستا خوندا ور خبره ده. هغه پرقواله د پندو مبارکو فركض عنه ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. وفي قال حدثنا حسن بن صباح بن بغداد حدث ما شاء الله ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو هو نبی علیہ السلام هو نبی اسلام يحدث حديثا بیانو به حدیث بیانو له علمی خبره لو عده العاد کشمارون کشمارله لاحسان شمارله شو خو حوصله سره
حضرت په خبرې کوي. الله اکبر. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه انها قالت على يعجبك ابا فلان جاء فجلس. آیت تعجب کی نغور دی لا د فلان کی جاء چراغ ابو هريره فجلس الى جانب حجرتي عاشق دیراغ زما د حجری یو طرف ته يحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیان الحدیث پیغمبر علیہ السلام یسمعنی ذالک چې هغه حدیث بیانول ما ته اورور یعنی ما आवाज اورید وكنت اسبح ذکر کی ما نفل نقول فقام قبل ان اقضي الصبحتي فاسد درسگانا ابا هريره مخد پورا کېدو د مسلمانا ولو ادرکتو کی چر ما دې مندلوي لردت عليه ما بد دې په انداز د وینا رد کړو ما ورته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم نو پیغمبر علیہ السلام چې ویل پته زې سره حدیث ابا هريره په شان د تیز والستا نبی پاک په دمی وی نو تو ولی بی دمی وای په دمی ویا. بعض علماء کرام فرمای اگر چې حضرت عائشہ داوی لیکن د ابا هريره لستل چو دا بالکل صحیح لان ابا هريره کان يحفظ الحديث حافظ الحديث او کله چې سره حافظ وي د په تلوار سره پته زې سره ویل شي. چلو ایوب جانا وہ پیغمبر سے سترګې به پټې وي سره به بالکل بیدارو. وسلم به قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشه كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي 4 ركعات فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله قبل ان توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي. وبه قال حدثني اسماعيل حدثني اخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر دا شریک نه شریک ابن عبد الله بن کشرا قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه جاء ثلاثه اسریا نبی علیہ السلام د معراج د سفر آغاز شو مسجد کعبه نا جاء ثلاثه نفر راغلو پیغمبر علیہ السلام څخه درې فرشتي وهو نائم فی المسجد حضرت په جمعات کې ودو مسجد حرام کې فقال اولهم فدې دریو کې اولوي ايهم هو فدې ودو کې کم یو د محمد فقال اوسطم نو زنیوي هو خيرهم هغه محمد په دې ټولو کې غوړه ده هغه کس چې بدوی کې غوړه ده فقال اخری وی خذوه خيرهم هغه دوی کې کوم بهتر دی هغه اوچت کړي بس. فکانت تلکا دا قصه په دغه شپه کې دمره اوشوا. عبدالوارث توجه کوم مېمس کې بار ترې خره اے نبی رسول الله زو دوما جبريل راغی لکه درې کسان رااله پښته یو بلته حاکم یو د پدوی کې ان محمد صلی الله علیه وسلم وی هغه چې دوی کې کوم غوړه دی هغه د دریو کې چې څوک درې هغه غوړه ده دوی دا غوړه چې کوم دوی کې د نوچته کوي کنه بس دوی لاړل دیش په دمره خوب وشو په بل شپه چې راغی فلم يرهم بیا نبی رسول دوی ونلیدل حتی جاء الليله الاخرى تر دې چې دا فرشتي په دوی مشورالل فيما يرى قلبه هغه صورت کې چې د پیغمبر سره لیدل کول وان نبی صلی الله علیه وسلم نائمتون عیناه او د پیغمبر سترګې دیوي ولا ينام قلبه وكذلك الانبیاء تنام اعینهم د انبیاء سترګې پټي وی ولا تنام قلوبهم او زړه بیداری فتولوا جبريل زمواري د پیغمبر د بوتلو جبريل اوچا تکړه ثم عرج به الى السماء بیا بر بوت اسمان تا مسلال شو میرا شروع شو دا ګورا شریک ابن عبد الله دی حدیث کرا جاء ثلاث نفر قبل ان يوحى الیه فرشتي رالی پاغه زمانہ کې چې لا نبی پاک ته وحی نه وشي او په بره بوت
حالانکه د نبی اسلام معراج د نبوت نرسو شوی دی او دلته کراغه قبل ان یوحى الیه عبارت معلوم شو وحی نه مخکې بوتلې دی د دې ګڼ توجیهات دي یو توجیه دا ده چې موږ وایو چې جاء ثلاثه نفر قبل الوحی بس جاء ثلاثه نفر قبل ان یوحى الیه رال درې فرشتي مخکې د دینه چې حضرت ته وایي شی و ثم جاءوا للاسراء بعد الوحي وهو نائم في المسجد زين خبرانا عباد مقدر جاء ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه خلاص ثم جاءوا للاسراء بعد ان يوحى اليه نجا درست شو خبره یو دیم تاسو د عاشی لیکلی دي او قسطلانی وی چې دا قبل ان یوحى الیه چې دی دا جمله وهم د شریک دی دا شریک راوی نه دی دا د دې وهم دی بغیر د شریک روایت نه په بر روایت کې قبل ان یوحى الیه نشته دی ٹھیک شو مولانا دا وهم د شریک دی امام قسطلانی وی چې دا غلطی د شریک ده او ځکه چې دا شریک راوی چو نه حافظو پشان د نور راویانو بلکې د ثقون منفرد دی حافظ نه دی لہذا قبل ان یوحى الیه دا کلمه وهم دی غلطی ده د شریک نه او شریک لیس بحافظن صاحب دی حاشیکم لیکل دی عاشق خودی کلی هو غلط لم يوافق علی شریک وشریک لیس بحافظ وهو منفرد به تاشیم لیکل دی لہذا قبل ان یوحى وهم دی الشریک روایت تو ثقو کی نشته ده مزید کوي زه په مخه مخه ایوب کمالونه